نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې چې په کومه ورځ باندې وحی رااله په هغه ورځ باندې چې کله ماسخوتن شو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام مخکې شو او خدیجه رضی الله تعالی عنها پسې ودرېده 2 رکعاته مونځ وکړو. نو په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې د ټول نړومبه ایمان چا راوړی دی؟ خدیجه رضی الله تعالی عنها. د ټول نړومبه ایمان په خدیجه رضی الله تعالی عنها راوړ. دویم نمبر ایمان چا راوړی دی؟ دویم نمبر ایمان په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ورقه ابن نوفل راوړی دی. دا د خدیجه رضی الله تعالی عنها د تر زوی چو دی ورله نبی علیه الصلاۃ والسلام بوستو دا وراره دي دا خبرې کوي چې مال یو پرشتہ رااله او په مای د آیاتونه نازل کړو. ورقه ابن نوفل چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام ټوله کہانی واورېده کنه نو دا د اخر زمانه پیغمبر دی. او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل وی ارمان چې تا د کلی د خلک د مکې نه وباسي چې په دغه ټیم کې زه موجود و چې ستا دفاع مې کړی ستا مرګتیا مې کړی. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي مکې والا به ما د کلی نه وباسي. نو ورقه ابن نوفل ورته وی وراره یوازې ته نه بلکې کوم پیغمبر چې راغلی دی هغه سره خلکو دا عمل کړی دی تا به د مکې والا وباسي. نو دویم نمبر ایمان په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ورقه ابن نوفل راوړی دی ځکه چې دغه بیا نبی علیه السلام لا دعوت نو شروع کړی دی وفات شو. نو چاته نه تاسو کو یو ورقه ابن نوفل د الله پاک پیغمبر هغه خو ستاسو تصدیق کړی دی خو وروسته پاتې نشو نو آیا چې هغه مسلمان د دنیا نه تللی خو دغه څه حکم دی؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل یو ورقه ابن نوفل ما په خوب کې لیدلی چې په سپینو جامو کې پس کې وو په سپینو جامو کې معلومیږي دا چې الله بخلی دی. د دې وجه نه علما لیکي وایي یو مړی د په سپینو جامو کې ولید نو دا د هغه د نیکبختیا علامت دی. دا دلالت کوي په دې باندې چې د دنه الله رضا دی چې کله مړی د په سپینو جامو کې ولیدو. نو دویم نمبر ایمان په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ورقه ابن نوفل راوړی دی. نو خبره مې درته دا کوله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په دغه ورځ باندې د ماسخوتن په مانځه باندې ولاړ دی او خدیجه رضی الله تعالی پسې شاته ولاړه ده. نو علي رضی الله تعالی عمر په دغه وخت کې 10 کاله دی او د نبی علیه السلام په کفالت کې د نبی علیه السلام په کور کې پاتې کېدو. ځکه د نبی علیه السلام چې کم ترو ابو طالب علي رضی الله تعالی فلار هغه ډېر غریب او ډېر غربت و. نو چې غربت نه علي رضی الله تعالی د نبی علیه السلام سره پاتې کېدو. د علي رضی الله تعالی چې راغی کنه نو نبی علیه السلام خدیجه رضی الله تعالی په مانځه ولیدو. نو چې نبی علیه السلام سلام وګرځاو نو علي رضی الله تعالی ته تاسو کوي وی دا سړي د تر زوی دا تاسو کوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل وی دا د الله دین دی او تمام پیغمبران په دې دین باندې الله را لګلی دي او د لات او د منات نه بایکاټ وکا او راشه د الله دین ته غاړه کېده. علي رضی الله تعالی چې دا خبر واورید کنه علي رضی الله تعالی حیران شو دا خو ما بالکل نوې خبر واورید بیا ته علي رضی الله تعالی فرمایل وی د تر زیاده در هغه پوری ایمان نه راوړم تر څو چې د خپل پلار سره مشوره نه کړی د ابو طالب سره دا نه به تاسو کوم ته کوم کې عمر لس کاله کا د ابو طالب نه به تاسو کوم نو نبی رسول الله په دې خبر باندې خپه غونته شو وی اے علي کو ایمان راوړي کو نه راوړي ستا مرزي خو په ما باندې خلک ما خبره وا ځکه نبی رسول په دغه وخت کې لاسو خبرول نه غوښتل په ما باندې خلک ما خبره وا ترته مو وایا دا خبره ترته مکوا ټیک ده. علي رضی الله تعالی د شپې ودشو چې څنګه ودشو الله تبارک وتعالى د شپې په ځړه کې ایمان اچولې دي چې سار را پاسېدو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ویل د تر زیاته کومې خبرې ته دعوت ورکړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل لا اله الا الله دې خبرې ته دعوت ورکوم وی ما ته دا وایي ما ایمان پتا باندې راوړ. علي رضی الله تعالی نبی السلام سره راوړو ایمان یې راوړو. بیا علي رضی الله تعالی د خپل ایمان د خپل پلار نه یو کال پټ ساتلی دی یو کال د ابو طالب نه یو کال د ایمان پټ ساتلی. نو دریم نمبر مسلمان بیا څوک شو؟ علي رضی الله تعالی عنہ. سلام نمبر مسلمان هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام آزاد کرده غلامو زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ. زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام غلام خو نبی علیه الصلاۃ والسلام آزاد کړو. دا زید رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه الصلاۃ والسلام آزاد کړو. نو سلام نمبر په د ایمان راوړو او پنځم نمبر ایمان په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راوړی. دا ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د نبی صلی الله علیه وسلم په عمر کې مشر خو ډیر کلک دوست یو. نو نبی رسول الله سلام دی ابو بکر رضی الله تعالی عنہ لاړو وی زما ستا خو ډیره مرګتیا ده ډیره دوستانه ده خو زه تا ته د یوې خبرې دعوت در کوم نو دا دې ومنله نو د کومې خبرې دعوت راکړئ. نبی رسول الله سلام ته فرمایل ابو بکر دا ووایه چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه ووایه زه د الله پیغمبر یم زه الله پیغمبر را لېږلی یم. ابو بکر رضی الله تعالی په دې خبره کې معمولی سوچ ونه کو بلکې ډایرکټ وی لا اله الا الله محمد رسول الله. دې وجه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل کنا ما چې چاته هم د ایمان دعوت ورکړه هغه پکې سنا سوچ کړي دي سنا فکر پرې کړي سوا د یو ابو بکر نه چې ابو بکر ته ما څنګه دعوت ورکړو زما تصدیق وکړو. دې وجه خو ابو بکر صدیق وګرځید د یو صداقت د وجه نه سو ګرځیدو صدیق وګرځیدو.
نو پنځم نمبر ایمان په چارو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ورو بیا د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د وجنا الله تبارک وتعالى ډیر کسان مسلمانان کړو ډیر کسان به مسلمانان شو د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د وجنا خلک براتو او په اسلام کې به داخلي دو د ابو بکر رضی الله عنه څومره به یاران دوستانو ملګری وانډیوالانو هغه ټول ته دعوت ورکړه او تیار کړو راي واست د نبی صلی الله علیه وسلم ته کینه ولې دوی ته کلمه